د نبی علیہ السلام نوم مبارک دی پی دا بیا کټ کو د خپل پیغمبر نوم مبارک کټ کو علی رضی الله تعالی عنہ بایکاټ وکړ د ربیع الاول په باره کې دا 12 ربیع الاول را روان دی د په باره کې خلک کیکونه کټ کوي د دې څه حکم دی یاد ساتئ آیا میلاد النبی شته یا نشته دا بیله مساله ده د علماو پکې اختلاف دی زه هغې له نظم زه صرف مقصدي خبرې ته راځم چې ټوله دنیا په دې متفق ده هغه دا ده چې مونږه کیک نه کعبه شریفه جوړه کړو د کیک نه د نبی علیه الصلاة والسلام روزه شریفه جوړه کړو چې ګنبد حضرا دی د کیک نه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه نوم مبارک په دبره ولیکو دغسې په ګاډو باندې جوړ کړو او بیا ما ورته مسلمان ځان ته ویو ما ورته بیا هغه کعبه هغه کیک هغه بیا په چړې کټ کوو دغه ګنبد حضرا دا بیا په چړې باندې دا کیک کټ کوو همدغه رنګ د نبی علیه السلام نوم مبارک دی پې دا بیا کټ کوو نو دا څومره ظلم دی که چېرې دا کافر داسې کار وکړي ما ورته بیا احتجاجونه کوو ما ورته بیا سړکونه بندو ما ورته بیا د بل مسلمان ګاډي ته اور ورته کوو دوکان ته اور ورته کوو لیکن که مسلمان یې کوي بیا هېڅ پروا نشته بیا خیر ده یاد ساتئ د دې نه ځان وساتو دا بې حرمتي د کعبې شریفې ته کې دا د ګنبد حضرا هغه ګنبد حضرا چې د نبی علیه الصلاة والسلام لاندې قبر مبارک دی د هغې بې حرمتي کې د نبی علیه الصلاة والسلام د نوم مبارک بې حرمتي کې علی رضی الله تعالی عنہ حدیبیه کې چې کله صلح کېده نو کافرو وویل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول الله دا ته کټ کا صرف محمد ولیکا علی رضی الله تعالی عنہ لیکونکی و علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام او فرمایل دغه نوم رسول الله ته کټ کا وې دا الله پیغمبره دا چرته کې دی شي چې امتی برا پاسی و هغه به زه د خپل پیغمبر نوم مبارک کټ کوم علی رضی الله تعالی عنہ بایکاټ وکړ نبی علیہ الصلاة والسلام هغه نوم رسول الله چې کوم ټکی لفظ و هغه نبی علیہ السلام په خپلو لاسونو مبارکه ورسره میټاو کړ علی رضی الله تعالی عنہ نوم نه کټ کو د دې زمانې مسلمان کعبه کټ کوي ګنبد حضرا کټ کوي او د نبی علیہ السلام نوم مبارک کټ کوي او بیا وایي زه مسلمان یم